نو حدیث شریف کی د درو جملو ذکر ده. اول مفتاح الصلاة الطهور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. کوم ده مسله اتفاقی ده چې مفتاح د صلات طهور ده، ځکه په نص د قرآن ثابت ده. او دا داړو مسلو رستنو کې درې واړه امامان وای الله اکبر فرض ده او سلام فرض دی لومبه، او دلیل دا حدیث دی او وجه د استدلال دا ده چې دلته مبتدا او خبر دواړه معرفي دي او تعریف د خبرینو پیدا کوي حصر او تخصیص لاره. حصر او تخصیص معنا ده چې اثبات د حکم مذکور لره او نفی د حکم د غیر مذکور نه. معنا دا شو چې تحریم د صلات تکبیر دی غیر د تکبیر نه دی، او تحلیل د صلات په سلام راځي بغیر د سلام نه راځي. دا داغي وجه د استدلال نه. حدیث متکلم فی د خو سیدا چې دا حدیث حسن دی. ما ارتویلو چې زمون په اصولو کې خلاف ته د نور ائمه کرام سره ناغ اصول بیان لره. اوله مسئله د زیادت د کتاب الله د په اخبار احاد سره، یا تخصیص د عام یا تقید د مطلق. من زیادت په کتاب الله په اخبار احاد سره جائز نه وایو، په مرتبه د کتاب الله کې وردا قید یاد لره. او تخصیص د کتاب الله نه وایو په اخبار احاد سره په مرتبه د کتاب الله کې. زیادت په کتاب الله په اخبار احاد وایو واجب ورته وایو، سنت فرض ورته نه وایو. نو مقتضا د کتاب الله فرضیت وایو، مقتضا د سنت د رسول الله وجوب وایو سنتیت. دا اوله مرتبه د دې خلاف یو راجی دی، یو بنیادی خلاف تبلتا آیات لاره. ادا چې دا درې واړه امامان حکم د مجموعه د دلیلونو نه راوباسي، د قرآن او د سنت نه مان. نو سنتو کې چې هر سره شي عمل حق ګرځي د قرآن سره. او مونږ اول حکم معلومو د کتاب الله نه، که کتاب الله کینینو د سنت رسول الله نه، که سنت رسول الله کینینو د اجماع نه، که اجماع کینینو د قیاس. علیم دا نور منی خو په دې ډومبي کې فرق دی. ای کتاب الله او سنت رسول الله دواړو ته په یو ځل ګوري. نو هر سنت هغه بیان کړي د قرآن. عامم وایو چې قرآن کې اقسام دي، څه محتاج دي بیان ته، څه محتاج نه دي. نو چې کوم بیان ته محتاج نه دي اول با حکم دا غین رااله، بے با حکم د سنت رسول الله نراله. اما طویلو زمون دا اصول دا د کبارو د صحابانو نقل لی. او د حدیث د معاذ نه چې سید الکائنات لګا عمر فاروق حضرت عائشہ و نور صحابه اول په قرآن نظرو، که قرآن کې بنونو به په حدیث نظرو. او ما ته مثالونه خودلو. او معاذ چې حضور مبارک امن دلېګا نو ورته وی بما تقضي يا معاذ، نو قال فبكتاب الله، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله. ناولی کتاب الله یاد کا او به سنت رسول الله یاد کا. او حضور مبارک په خوشاله شو، الحمدلله الذي وفق رسول رسوله لما يحبه الله ورسوله. او سلام علیه شه دلته نور مسلې نه بیانو. خدای د مانزه فرائض قیام ذکر کړي، صلات رکوع سجده دې ذکر کړي. ادا په نص قرآن ثابت دی. خصوص د الله اکبر په قرآن شریف کې نه راغلی. نو هغه ته فرض ویل دا زیادت براشي په فرایض د کتاب الله کې په اخبار احاد سره په مرتبه د کتاب الله کې. او کتاب الله متواتر دی او قطعی دی،
او حدیث مبارک عام احاد دی متواتر ندی قطعی ندی دا فیده کئی زون لرا وغا فیده کئی قطع لرا نو حکم دا قطعی او دا زونی من یو نگرزو اس کا زیادت پا کتاب اللہ بانے اومنو پا اخبار احاد سرا نو تغییر با دا حکم دا کتاب اللہ راشی خدای وی فرض دمرا دی او زویم دمرا دی مثلا او تغییر دا حکم دا کتاب اللہ دا نسخ دے او نسخ دا پارا دا شرط دے چه ناسخ با یا قویوی یا با مساویوی دا منسوخ سرا ذکر خدای پا نس دا قرآن کی وی ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منها او مثلها نو ناسخ با یا اقواوی دا منسوخنا یا با مساویوی او اخبار احاد نا اقوادی دا کتاب اللہ نا نور سر مساوی دی نو نسخ شرط پکی نشیرات لے دا دیو جن من پی نوائیو او پا حد سرخی کی قطع دایت پا نست قرآن مقرر دا او زیادی اغیر سر منگا نشو مقرر کون پر قطعیت کی دا زنا حد جل مقرر دے اغیر کی تغریب عام پا منزله دا حد نشو مقرر کول ذکر پا قرآن کی نشت خدای پاک پا منزله کی مطلق قرآن فرض کرده فقره و ما تیسرون نو خصوص تا فاتحه پا قرآن کی نده ذکر اب پا حدیث مبارک کی ذکر ده نو خصوص تا فاتحه تا فرض نشویلے مطلق قرآن تا فرض بود نو خدای پا منزله کی اللہ اکبر نده ویره نو کدا فرض کنو زیادت پا کتاب اللہ راشی پا اخبار احادو پا مرتبہ دا کتاب اللہ کی یعنی فرض کی اسی فمنگویو اللہ اکبر واجب دے الحمدللہ نو منگ ہر سی لخپل مقام بر کرده کتاب اللہ لخپل مقام بر کرده سنت رسول اللہ لخپل مقام بر کرده یو شافی عالم دے دیر منصف دے شیرانی امام شیرانی الرحمن فی اختلاف الائمہ اور نور کتابوں اور دا سی کتاب دے چی دا طول مذاہب دا پیولا روان دے طول خکل و مبارک خلق دے اور طول دا قرآن و دا سنت عاشقان و دا غین دا خپل فهم مطابق مسائل معلوم ہے ناغت صفت کی دی امام ابو حنیفہ وجز اللہ الامام ابا حنیفہ حیث فرق بین التشریع الالہی والتشریع النبوی خدای دی امام ابو حنیفہ لجزائے خیر ورکی چی دا تشریع الہی و دا تشریع نبوی فرق لے کرے دے نو مقتضا دا تشریع الہی تے فرض ویلے دے او مقتضا دا تشریع نبوی تے واجب ویلے دے اذا مرتبه چی روخ که دا کمال تفقه دا امام ابو حنیفه علامه دا عالم دی شافعی دی خو بی اندازه منصف دی دا ما خپل تعصب نی خوخ چی یو حق تا حق ویمنو دلیل دا وجنویم دا دی وجنویم چی زما مذہب دی دا خو تعصب دی غلط تسویل د خپل مذهب دا وجنه دا مینه دی خوخ نه چې کمزوري ورته وایم د خپل فهم مطابق نو موږ وایو په حدیث مبارک صحیح کو نو اخبار احاد ده نو د دې مفاد من فرضیت نه وایو دغه مسله ګرانې دي بعض خبره خو خیال مراوي ام په دې بنا ده ادا چې مو دلائل سلور قسم وایو او مفاد داغیم جدا جدا وایو نصوص قرآن و حدیث تا وایو نو سلور قسم دی قطعی الثبوت و قطعی الدلالت لکه قرآن شریف قطعی الثبوت ظنی الدلالت قرآن آیات فی خمانه متعیننی یا بالعکس ظنی ثبوت قطعی الدلالت یا ظنی پدوارو کی ما توینو گر فقه حنفی دینا باریک دا الحمدللہ
دا چې څو غیر مقلد کیږي یا بے اندازې بے عقلی یا آخری درجه کمال خدای ورکړي. خو په دې زمانه کې سمحال عقلا نه دی خو محال عرفا او عادتا. د امام بخاری په شان حافظه دا چاشته دا چا بنده کړي خو نه ده سمحال عقلا نه خوشته نه. د امام ابو حنیفه په شان تقوا شته نه چا منع کړي عقلا نه ده خو نشته. نو مونږ ته دې څوک وښایي. قطعی دلالت ظنی ثبوت او عکس ده. ظنی دلالت قطعی ثبوت او ظنی په دواړو کې. نو نصوصم سلور قسم دي او مفادم سلور قسم دي. قطعی دلالت او قطعی ثبوت وی لکه نست قرآن صلات فرض ده، دلالتم په صلات قطعی دي او ثبوتم قطعی دي. زکات فرض ده او قطعی ثبوت وی ظنی دلالت لکه خدای په کوئی فصل لربک وانحر. ثبوت قطعی دي قرآن ده خو دلالت په نحر باندې ظنی دي. ځکه څوک د نحر معنا قربانی علی، څوک د نحر معنا پسینه لاس کې خوندل علی. نو په معنا کې یو شک راغی. نو د دې وجه نه قربانه ته مون فرض نه وایو کني په نسته قرآن راغلی خو دلالت ظنی دی. دارنګ بالعکس ظنی او ثبوت وی دلالت قطعی وی لکه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثبوت ظنی دی ځکه اخبار احاد دی خو دلالت قطعی دی چې مونږ بغیر دغه نه نشته فاتحه نه. او چې دواړو کې ظنی وی لکه حدیث وی معنی هم یقیني نه وي او ثبوت هم یقیني نه وي. نو چې قطعی دلالت او قطعی ثبوت وی فائدہ کوي فرض لره. او چې قطعی ثبوت وی ظنی دلالت وی یا عکس وی ظنی ثبوت او دا فائدہ کوي وجوب لره په عام حالاتو کې. او چې ظنی وی په دواړو کې دا فائدہ کوي سنتیت او استحباب لره. نو موږ فرق د مراتب کړه دا تقسیمونه نور نه کوي. هغه قرآن او حدیث باندې پيو کاته کی صاحبای مالک یو قطعی دی بل ظنی دی. څنګه مفاد د دواړو یو وای او حکم د دواړو یو وای. قطعی او ظنی دواړه یو ځای کول دا خلاف عقل دی. عقل د ظنیت څخه اثر راووت هغه به ضرور څه اثر کوي چې قطعی او ظنی یو ځای کې به ظنی او قطعی تقسیم څه پیدا شو. احادیث مبارک او الفاظو کې فخر راغلی د صحابهونو. نسیان پکې راغلی، تردید پکې راغلی او د قرآن یو لفظ مبارک اپر متواتر به طبقات ته. نو د دواړو څنګه حکم یو ګرځای. دا چې خلق نه پیږي نظر په احناف اعتراض وکړي چې دوی حدیث پرې خوښ زناور مونږ خو حدیث خپل مقام ورکړي. دو خبره شو. دریم دا اصل یاد لره چې مرتبه دا واجب د مونږ راخ کې د نور علما نه راخ. هغه فرض سنت او مستحب او مباح وای. من فرض واجب سنت مستحب او مباح وایو. نو مرتبه دا واجب په مابین د فرض او د سنتو کې دا احناف راخ کې د بل چا نه راخ کې نه دی. یو سیس ته یا فرض وای یا سنت. اوس قاعده مثلا نوم به قاعده ته به فرض وای حالکه کې چا پرې خو دا وی خیر دې تدارکې پس د سهو کیږي. موږ دا معنا د وجود ده کنه. رسته قاعده کې چا پرې خو دا وی نه غن کیږي. نو به فرق دانو ته فرض وای. لومبه قدم فرض دا رستم فرض دا لومبه کې چا پرې خو دا تدارکې پس د سهو کیږي. او کو رسته چا پرې خو دا هیڅ نه کیږي. نو به فرق ونه کوي. نه فرق دا نه افده چون به واجب دی په ترک د واجبو کې تدارک کی دي شي او رسته فرض در باندې تدارک نه کیږي. د پوهه دا کنه دیو جن شافعی سے وای خلق ټول محتاج دي په فقہ کې امام ابو حنیفه پکېږي خو نه کړي. مثلا چې بعض غیر مقلدین قفشنانه خو موږ د هدایت سوال کوو. خدای پوهه زمونږ ورونه دي هؤلاء اخواننا بغوا علینا. دې کې راز ده
کدا مذهب خیر نه وي دا ټول امت رسول الله په مذاهب خدای نه جمع کاو دا خو خدای د خپل محبوب پیغمبر امت سره ظلم کړی ویل اعوذ بالله چې ټول یې گمراه کړی دي ټول امت د مشرق نه مغرب پورې لار شي په دې سلور مذاهب خدای علی سنت جمع کړی کدی کې خیر نه وي خدای به امت په دې نه جمع کوله بادشاہ عالمان قضاګان حکومتونه الى یومنا هذا اوس راولار شي دا وایي چې دا ټول گمراه دي دا خبره او ټول امت دین ته ضرر رسول دی دا خبره ټول امت ته غلط وایي کتش نسواریان یادول بیا خبره دا خبره سید الکائنات وایي یو سړی دا وایي هلک الناس په هو اولها لیکن چې دا وایي ټول مخلوق هلاک شو دی اول هلاک دی چې ټول امت ته گمراه دی ته اول گمراه شي نو پوهېږي نه پوهېږي هلکه دا څه کوي هغه مسائل چې امت ته فارغ شوی دی بس کینې په قلا یو صحابي خو به کړي که نه بس دغه بس ده هغه مسائلو ته متوجه شي چې د ګناه او د فساد دی نو په ځای د هغې هغه مسائلو پر یو ته متوجه شو چې فقها د پارې غلبال شوي دي او په بحثونو ستړي شوي ها نو مرتبه د واجب چې هغه مفاد د هغه نص دی چې ظني دلالت پی قطعي ثبوت یا ظني ثبوت پی قطعي دلالت منګه وایو دا امامان دا خو نه مني نو بیا بعض ځای کې مجبوري موږ مجبور نه یو زموږ یو اصول یو قواعد مانځه کې را سره نه مني حج کې را سره ټول مني حج کې څه فرائض دي څه واجبات دي څه سنت دي سنت او تدارک په قربانۍ ضروري نه دي چې نه پاتې شو خیر دی خو وایي بعضې امور دي چې د پرېښودو قرباني به کې او بعضې امور دي چې د پرېښودل حج به نه کېږي موږ وایي دا چې کوم امور چې حج پې نه کېږي دا یې ته فرض وایي او ارکان او دا چې کوم امورو تدارک په قربانۍ کېږي دغه واجب دي شپږ حج کې نو موږ په مانځه کې واجب وایو دوی یا فرض وایي یا سنت اوس دوی فاتحه فرض که موږ ورته واجب وایو دوی زم د صورت پر سره سنت وایي فرض نه وایي موږ هغه واجب وایو ځکه په نص د حدیث کې ثابت موږ رکوع ته فرض وایو اعتدال او طمانینه ته سنت وایو واجب دوی دواړو ته فرض وایي نو ځکه چې دوی د واجب ده حافظ ابن تیمیه کې لږ انصاف ته ډېر هغه وایي دا د واجب مرتبه راښکل دا کمال تفقه ده ځکه چې په خپله موږ مجبور یو او دغه قول صحیح دی غیر مخلدین دا نه مني نو موږ احکام تکلیفیه شرعیه پنځه وایو او احکام وضعیه درې وایو احکام په قسمه نه کې شاشي درته یاد یو نور انواع احکام تکلیفیه شرعی پنځه دي فرض واجب سنت مستحب مباح او احکام وضعیه درې دي شرط علت او سبب نو دوی احکام تکلیفیه سلور وای من پنځه وایو نو دغه مسله دې سره تعلق لري چې مونږ الله اکبر واجب کړ دا فرض نه مخکته کړ د سنت نه برا کړ نو دوی وای چې فرض هم نه کړو نو سنت پي مونږ وینا مونږ ور ډېر اهمیت ورکو واجب مو قصدن پر خودو کې به اعاده د منځ کې او پر خودو سره مجرم دې سره سنتو کې هم مجرم نه راځي انه عادت په ضروري کې درې اصول شو ګر دا بارځه جاري ساتي او ځان په پیاوي کې د چا څه شک شي به ما ته ولیکي سلورمه مساله هغه مرتبه ده تحقیق منات تخریج منات او یو تحقیق منات
یو تنقیح منات، یو تخریج منات. زمون په وطن کې په اصولو کې دانوي مال تک عربو په اصولو کې ویل، زمون وطن کې نور اصطلاحګانې خو مطلب او مدعا ټولو کې شریک دي. موږ عبارت النص او اشاره النص او دلالت النص او اقتضاء النص وایو، او هغه تحقیق منات، تنقیح منات، تخریج منات. منات وی علت ده او تحقیق معنا ثبوت د دې علت په خپل افرادو کې. دې کې څه جګړه نشته. اوس خدای پاک خمر بند کړی دی او حضور مبارک ویل دی چې هر مسکر خمر دی او هر خمر حرام. نو خمر ولې بند دی؟ علت یې څه دی؟ سکر دی. راځي چې په کوم افرادو کې سکر موجود دی نو دې ته تحقیق منات وی، علت پکې ګورو. نو چې کوم ځای کې علت موجودی التمه په حکم صادر کې، او چې کوم ځای علت دی نه به صادر. نو بعض وخت کې افرادو کې اختلاف راځي. اوس سره حقه یو نص ته یو علت ته او یو تحقیق د علت. خدای پاک وی السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم. دا غلا او دا غلی لاس پرې کې حکم قطع را، علت سرقه را. دا سرقه چې کوم ځای کې موجودی لاس پته پرې کې، خو بعض افرادو کې اختلاف راشي د فقهاو، نو دې ته تحقیق منات وای. لکه اوس د ګنکپ لاس پرې کو دی کی کنه فرار ورته وای. نو بعض علما وای چې دا نه ځکه دی خو په نوې خفیه سره نه کوي، په سرګنده کوي. نو تعریف د سرقې په وینه ده صاحب. مونږ وای نه سرقه دی خو په نوې خفیه کوي او چالاکی کوي. ټیک ته یو سړی د چانت والی یو سیز غاصبی، نو غاصب باندې تعریف د سرقې نه دی داخل، نو قطع د ید دا نشتا. او ضرار خو په یو نوع د خفیالی، نو د باندې تعریف د سرقې سعادت ته لاس پته پرې کې. بلشي پکې خلاف ته نباش کفن کش. اوس د مړی نه چا کفن لوخ کو دی باندې د سرقې تعریف د صادق ته کنه. دا درې واړه امامان په صادق وای، ځکه دی په نوع خفیه باندې یو مال محروزه راو باسي. نو سرقه وای اخذ د مال د غیر محفوظ مال په یو خفیه طریقې سره. نو مونږ وایو نه نباش کې لاس پرې کون نشته، ځکه چې هغه مال محروز نه دی. مال خو په کنده کې پروت دی، مثلا کفن او مړ صاحب د حفاظت نه دی. د دې داسې مثال دی لکه لاره کې روپۍ پرتی وي او سړي روپۍ واغشته، نو دی غل نه دی. یا لاره کې صادر پروت و دو واغشته، اگر چې غلط کار یې وکړ دته دا حکم دی چې پردې مال سکے خو د خراواش خو محروز مال نه دی، یعنی محفوظ نه دی. محفوظ هغه چې کور کې پروتي الماری کې بندي او تو ورش الماری لر کې اورو باسته او څوکیداران. نو چې کم مال په یوځای کې پروتي او جمعات په محروز کې نه دی داخل، نو کو جمعات نه چا غلا وکړه دا په تعریف د سرقې کې نه دی داخل. زمون په مذهب کې یا هغه حوانیت مسافرخانه چې سوګزي او څوک راځي پلا هغه په مال محروز کې نه داخل. یا فصل چورېبه، دا مې ته مثال خو. نو دې ته تحقیق منات وای. منات علت ته وای، حد اوسط ته وای، امر مشترک ته وای، امر جامع بینهما ته وای. بل دې تخریج منات، یو حکم ذکر وی هغه سره اوصاف وی، هر یو وصف صالح د حکم وی. نو مختلف فقها پکې مختلف شي. مثال سره سید الکائنات شپږ سيزونه بند کړی دي: البر بالبر ربا، والشعير بالشعير ربا، والحنطة والزبيب بالزبيب، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر ربا الا ها وها لا يشف بعضها على بعض.
دا شپږ سيزونه حضور مبارک په خپل نوم اغشته دي، غنم په غنمو، اور بشه په اور بشو، قجوره په قجورو، اس کے په اس کو، سرزر په سرو، سپین په سپین. دا به سر په سر او لاس په لاس خرڅوي. کني دې کې ربا راځي، نو دا ربا د شپږو سيزونو پورې خاصه ده که نورو کې ده. نو ظاهریه چې دي په خوانه دي غیر مقلدینو د ظاهریه وای، ظاهریه وای ربا صرف شپږو سيزونو کې راځي، باقي سيزونو کې ربا نشته، لوټونو کې نه وای. او څلور واړه فقها وای د شپږو سيزونو نه علاوه نورو سيزونو کې مرাজি. او کومو کې نو چا قوت او ادخار راخ کړي چې کوم شي ذخیره کیږي او غذا د بلدي پاغي کې سود راځي. دا شافعي سے سو کوئی طعام او ثمانیت ده چې څه په خوراک کیږي او پیسې قیمت لري، دای کې ربا راځي. هر شي چې وي زمون ادا د مالکیانو مسعود ده. منګه وایو قدر او جنس ده چې جنس یو وي او د جنس د مکیلات او موزونات نه هغه کې ربا راځي کیږي. دا زمون مذهب هم دی، د امام احمد سے مذهب هم دی. اوس دا درې واړه اوصاف صالح د علتیت دي، خو څوک یو رو باسي څوک بل رو باسي، باندې فروق بنا دي. او زمون په مذهب کې اندوانه په دوه اندوانو خرصول لوادي عددیات دي، اگه په دوه بو خرصول روا دي. که دغه دې خود خوده خداغه وزن پکې نشته، اگه سبتلینا ساندا په دوه سانداو باندې خرصول لوادي، ځکه دا حیوانات تی موزونات نه دي. باقی هر شی چې په وزن کې راځي او جنس یوي هغه کې سود راځي. نو چا قوت او ادخار راواش لکه شوافیو، چا طعام او ثمانیت راواش لکه مالکیانو، چا جنس او قدر راواش لکه احنافو. نو چې کوم شی په جنس کې یو او په قدر کې، قدر وزن ته وي، نو هغه کې سود راځي. که د شپږ وي که د دین علاوه وي او غیر ظاهریه صرف شپږو سيزونو کې سود وای، نورو کې نه وای. نو دې ته تخریجی مناط وای، علت راوخل تنقیح مناط. زمون تعلق د حدیث مبارک درستی سره ده. تنقیح مناط دې ته وای چې یو شی کې علت حکم ذکر وي او حکم چې په کوم علت بنا وي، نو دا غي په راخکو کې ظاهر نه وي، نو ته محدثین او مجتهدین پکې کله اختلاف لري. مثال دلته کې وربک فکبر په قران کې راغلی او تحلیل او تکبیر په حدیث مبارک کې راغلی. دا تکبیر ولې د حاله د تحریمی ذریعہ ده او سلام ولې ذریعہ د تحلیل ده. علت پکې سره نو بي حکم د تحریم او حکم د تحلیل خاص کا پدې مذکور پوره چې تحریمه تکبیر دینا الله اکبر باوي بل شي نه دی، او تحلیل تسلیم دینا السلام علیکم باوي. او سره والا شه احناف وینا تکبیر خو تعظیم ته وای، نو معنا د تعظیم چې په کوم شي کې راځي هغه باندې تحریم راځي. نو مناب د حکم د تحریم من ذکر مشعر بتعظیم الله واغشتا د تکبیر نم معلوم کو. او سلام ولی منځو باسي ځکه سلام د خلق سره خبري شوی، نو سلام سره قصدن سره د حرم د منځ نظام باسي. نو خروج بسنن المصلی دا منات شده تحلیل نبا، اگر چې خصوص د سلام ضروری دی خو فرض خروج بسنن المصلی شو، او فرض ذکر مشرب تعظیم الله شو، او خصوص د الله اکبر او د تسلیم دا واجب شو. نو منات من تعظیم راخو او مناتم خروج بسنن المصلی راولار شد. به مثال درتخیم، یو مثال کې را سره مالکیانم مرګری دي او بل مثال کې را سره دا ټول مرګری دي، نخپل اصولي پریخي دي. امون په خپلو مون معنات او قتل د تکبیر، تکبیر تعظیم ته وی وربک فکبر، او تسلیم علی علائق دنیوی دي. هغه مثال چې مالکیان سره دا با حدیثو کې لراشي چې ویلو یو سړی عربي
دروازه خپل شیزینه سره جمع کړو شیزینه پیژنې وزیرستان د خلکو په اصطلاح نو بیا خفاو جړلې نو را روانو جړلې د سر نه وختو کلو وی حلقتو نو نبی کریم مرتوی سچل لیکړې سیب واقعات اهلی فی نهار رمضان نو حضور مبارک ورته حکم د کفاره وک اسرا ولا شی کفاره حکم دی علت د دې حکم سره جړا د جړا د مجنه حکم د کفاره کړل نه چې جړا باندې سړی ناراضي په خوشاله راضي نو حکم دا نه دی دا وصف ملرک سر نه وختو کړ دا علت د کفاره دی نه سر وختو باندې خطبه می استروجی نه راضي کفاره امر روانم بدو قدوی چې واقعات اهلی کسړی دونه وي په بل تعبیر وي کفاره په راضي کې ناراضي کوم عمل سبب د کفاره دی هغه وقوع د جماع د دنه په نهار د رمضان کې عمدن دا ده کنه د ارتکاب د جماع کو زکه ورته کفاره وای دا سرګند خبره ده دا څنګه امامان دي زه پورې ودرې دل شافعي صاحب او احمد صاحب ناغي وای که سړي خپل شزینه په نهار د رمضان کې وته کړه کفاره وپی او که خلاص کا کېو کنو کفاره پې نشتا ځکه کفاره حضور په جماع کې ویلې ده په خلاص کا کې نه دی ویلې ناغي په خلاص کا کې کفاره نه وای صرف قضا امام مالک سے مونږ سره ده هغه وای او مونږ ورته وایو چې دا خود د خپل شزا وا دل روانه کنه راو په دې جماع کې یو بل عمل ادا شو هغه سبب د کفاره دی هغه دا چې د ارتکاب د یو امر محظور ک په نهار د رمضان کې آمدن کله ما خام نه پسې کړو وس پکیو نو پکې نو جماع خود ل روانه شزه خو دې جماع کولو کې یو عمل د ادا شو ادا چې دې خدای د داسې خبره نه منع کړو په نهار د رمضان کې چې دا غي عمل کو قصدن نو خدای دې د سوسي زونه نه منع کړی دی د جماع نه د عقل نه د شرب نه نو چې څنګه د جماع نه منع کړی دی د عقل او د شرب نه نو اگر چې واقعا د جماع موجوده شوی ده خو علت ارتکاب د امر محظور دی نهارن فی رمضان نا پاکل او شرب دواړو کې متحقق کیږي نو زمونږ او د مالکیانو مسلک دا دی که چا جماع کړي او که چا خوراک کړي او که چا اسکاک کړي هغه باندې کفاره لازمه ده هغې په دې یو وی په دې دوه نه وی ځکه واقعه د جماع ده او مونږ وایو دا جماع باندې دا حکم بنا کېدل هغه علت دی وګورئ هغې مناف صرف جماع کړه من مناب امر محظور فی نهار رمضان کړه د چا پوی لویه ده منګه معنا تو کتل چې په زمن د جماع کې ادا کیږي دا جماع خو یو واقعه که یو سړی خوراک کړي او راغلی دا حکم ورته نبی کریم ویلې ځکه چې دې د درو سيزونو نه معنا ده چې څنګه د جماع نه معنا ده د عقل او د شرم نه معنا ده مالکیان خپل اصول دلته پرې خاطر چا سره مرګري بل مثال در تخیم چې دا ټول امامان مون سره مرګري دی خپل اصول پرې دی را پرې دی او زمونږ فقها الحمدلله مبارک نظر یو سره حضور مبارک ویل دی حدیث دی لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان قاضي دې د دوه کسانو منځ کې فیصله نه کوي چې دی غصه نو صرف غصه نه ملي مناره غصه وخت کې بومله قضا نه کوي غصه کې څه چلې معنا پکې سره غصه کې معنا دا چې حالت مشوشه د ذهن کې دی مبتلا دی دې سوچ نشي کوله اوسه وخت کې عقل پورا کار نه کوي واسنه چې دې ظلم وکړي نو خالص د غصه حالت را نشو هر حالت مشوشه د ذهن کې دی فیصله نشي کوله نو کوزوی مړی ام نه کوي
که لوگی اوگی دا قاضی هم بنا کوي که تگی هم بنا کوي که په یو بل خبره فکرمندی هم بنا کوي ځکه علت په غضب کې سره تشویش ته ذهن دی نو چې کوم صورتونو کې تشویش ته ذهن راځي هغه وخت کې به قضا نه کوي کني سید الکائنات دم د غضب غشته دی فقط لا یعزل قاضی وینه هغه معنا ته مونږ کتل دلته ټول امامان سره مرګري او ټول وی کړه قاضي زوی مړي فیصله دینه کې الکه ولې دا حدیث کې نه دی راغلی دا لا یعزل قاضی القابین رسول ما حدیث پیش کړي ای کې غضب او کزوی سبل حادثی پی نه دی کوي او ګیډیر نه دی کوي ځکه چې د ذهن ما برابر نه نو دلته معنا سوکره موږ سره مرګري شو کو نو شو د نس نه نظر اوچت شو نو زموږ نظر په ټولو نصوصو کې هغه معانی او د حقایق وتا او د دوی نظر کله په لفظ باندې ودرېږي کله لږ مخکې شي کله لږ وروسته شي راولار شه ربک فکبر دوی په لفظ باندې نظر ودرېده چې رب الله اکبر وایا او تحلیل امونګه په معنا باندې په حقیقت کې چې دا کبر کې ادا کیږي څه کبر کې د خدای تعظیم ادا کیږي نو هر ذکر چې تعظیم باندې دلالت کوي هغه تحریم را او تسلیم کې ولې تحلیل لازم ځکه دا د خلق سره واسطه ده سلام خلق پچا چې دا خو دنیوي خبرې دي خروج به سنن المصلی ده نو هغه معنا ته موږ راوځي یو خبره فاضله او سلام رو مزدش تاسو الحمد